الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله العظيم. سورة النور پرون الله رب العزت آیت د رجم بیان کو چې کله یو انسان بد عمل وکي دا رجم کولی شي. نن د دې بیان دی چې آیا یو انسان دغه شان دی بد عمل وکي دې سره نکاح کیږي او کنه کیږي. الله رب العزت حقی بیان فرمایي الزانی زناکار سړی لا ينكح الا زانیه دی به نکاح نه کوي مگر زناکار ښځې سره او مشرکه یا دی به نکاح نه کوي مگر مشرک ښځې سره. والزانیه هم دارنګي زناکار ښځه لا ينكحها دی به نکاح نه کوي الا زان مگر زناکار سړی سره او مشرک او یا مشرک سره یا لا ينكحها دی سره به نکاح نه کوي الا زان او مشرک بدکار سړی او مشرک. وحرم ذلك على المؤمنين او دا حرام کړی شوی دی په مؤمنانو باندې. په دې آیت کې الله رب العزت اصل کې دا پیغام ورکړي چې دا زناکار کوم خلک چې دی دوی به نکاح نه کوي دغه بدکار ښځو نه علاوه پاک دامنو ښځو سره. اوس مسله دا ده چې آیا دوی دغه پاک دامنو ښځو سره نکاح کولی شي او که نه شي کولی. دی آیت کې الله رب العزت منع نه فرمایي. یو روایت ته چې الله رب العزت دا منع کوي نه چې تاسو به دغه پاک دامن ښځو سره به نکاح نه کوئ، بلکې الله رب العزت دغه بد خلکو د زړه هغه بیان فرمایي کم چې مشاهده یا د عادت وي. الله رب العزت تجربه او مشاهده بیان فرمایي چې یو انسان بد عمل وي نو دی چرته یو پاک دامنه ښځې سره نکاح کول نه خوښوي، بلکې دی خپل ځان په شان د بد عمله ښځې سره نکاح خوښوي. او بیا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله او امام مالک رحمه الله دا فرمایي چې دغه بد کردار سړی سره نکاح کول دا جایز دی، دې سره نکاح کیږي. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي چې دغه بد خلکو سره د مسلمانانو نکاح بالکل ناجایز کیږي. بیا دغه الله رب هغه دلیل دا فرمایي وحرم ذلك على المؤمنين دغه زناکارو سر نکاح کول الله رب العزت حرام فرمایي. نو وس دغلته دا حرم لفظ بیا بعضی مفسرین دا وایي چې دا حرم لفظ اصل کې دا د نکاح په باره کې نه دی، بلکې هغه دین نسبت او د دین اشاره د زنا طرف ته راخلي. وحرم یعنی دغه حرام کړي شوی دی په مسلمانانو باندې دغه زنا، یعنی دا زنا دومره بد عمل دی چې په مسلمانانو باندې دا حرام دی. او یا بعضی مفسرین وایي چې نه دغه حرمنه مراد هم دقه دی چې دغه مسلمان دغه کم زناکار خلک چې وي دی سره نکاح نه کیږي. او بیا دغه مشرک سره خو اصل کې هم د الله رب العزت د قرآن او د شریعت مطابق دغه مشرکانو سره د مسلمانانو نکاح نه کیږي. دغه آیت نه هم دا ثابتېږي. او بیا یا بل یو مراد دا چې یو کس ته دا پته وي چې هغې ښځه بد کرداره ده، هغې ښځه بد کارونه کوي او بیا د دې باوجود هم دغه کس دغه ښځه په خپل نکاح کې ساتي، دغه انسان دغه عمل دا حرام دی. او دغه کس په باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه دیوس انسان چې کوم دی دا به جنت ته نه ځي. دا کوم یو انسان وي؟ دا هغه انسان دی چې د کوم یو انسان ښځه بد کرداره وي او دې ته پته وي او بیا هم دی هغه منع کوي نه او په خپل نکاح کې ساتي، دغه انسان دا دیوس دی. دی که هر څومره عبادت هم وکړي دغه انسان جنت ته نشي تللی. او بیا دا حرام دا په شریعت په اصطلاح کې په دوه قسمه وي. مونږ چې هر ځای کې وایو چې دا کار حلال دی او دا حرام دی، نو په دې ځای کې دغه کم حرمه لفظ چې راغلی دا په شریعت کې دا په دوه قسمه وي. یو حرام هغه وي چې هغې کون کې د سزا مستحق وي، الله رب العزت هغې ته عذاب ورکوي، او هغه چې کوم معامله وکړي
کم عمل چې وکي هغه په دنیا کې هم باطل وي او په هغه باندې څه ثمره نه مرتب کیږي. لکه مثال په تور باندې یو انسان هغه یو مشرک ښځې سره نکاح وکي، د دې دغه نکاح کول دا معامله دا عمل دا هم باطل دی، لیکن دا د ګناه او د سزا هم مستحق دی. دا یو قسم شو. دویم حرام څه ته ویل شي؟ دویم حرام دی ته ویل شي چې د دې کوونکي د ګناه مستحق وي، دی ته عذاب ملاویږي، لیکن دغه انسان چې کوم عمل وکي په دې باندې دا عمل دا باطل نه وي بلکې دا برقرار وي او په دې باندې څه فایده یا څه ثمره مرتب کیږي. د دې مثال داسې ده چې یو هلک یو جنې اغوا کی وتختی او هغې سره نکاح وکي، د دې دغه نکاح کول دا جایز دی، لیکن د دې دغه جنې تختول دا اصل کې حرام دی، په دې باندې به دې ته ګناه میلاویږي. پوه شوئ؟ یو حرام دا دی چې کوم معامله وکړي شي هغه معامله هم باطل وي او سزا به هم ملاویږي، لکه د مشرک جنې سره نکاح کول. او یو حرام دا وي چې کله ته هغه وکړي دغه معامله خو صحیح وي، لیکن هغې عمل چې معامله صحیح وي، لیکن الله رب العزت په نسبت باندې دغه انسان د ګناه مستحق وي او د عذاب مستحق وي، لکه یو جنې تختول او هغې په رضا باندې هغې سره نکاح کول. دا نکاح جایز دی، لیکن دا په ناجایز طریقې سره شو، دې ته به ګناه ملاویږي. یو خو مراد به دا شي. او بیا بل الزانی نه مراد څه شی دی؟ دلته بیا الله رب العزت قرآن مجید کې بیا محققین مفسرین مونږ ته یو څو مسائل بیانوي. یو مسله به دا زده کړو چې دا هم حرام دی په مؤمنانو باندې چې دی خپل دغه جنکې بد عمل خلکو ته په نکاح باندې ورکړي، دا دوی لپاره جایز نه دی. یو پاک دامنه ښځه وي، ته هغه چېرته یو شرابي پوډري زناکار له په نکاح ورکوي، دا ناجایز دی. او خصوصا زمون په علاقه کې داسې تمیز نه کیږي. اکثر پاک دامنې خلک هغه چېرته ګناهګارو خلکو ته په نکاح باندې ورکولی کیږي، نو د دې موږ امتیاز وکړو. یو مسله به دا شي. دویمه مسله ده چې یو جنې بد کرداره وي، هغې ناسته پاسته ټیک نه وي او هغې سره ته نکاح کوي، دا نکاح دا جایز نه وي. د دې اصل زمون په معاشره کې داسې وي، یو هلک به وي هغه یو جنې سره تعلق ساتي، خو هغه جنې کردار په معاشره کې ټیک نه وي، نو بیا دغه پلار باندې دا لازم نه دی چې دغه جنې سره دغه هلک سره دغه جنې دغه هلک سره په نکاح باندې د دې دغه نسبت جوړ کړي. قرآن کې خو الله رب العزت فرمایي کنه فانکحوا ما طاب لكم من النساء، تاسو هغه جنکو سره نکاح وکړئ، هغه ښځو سره نکاح وکړئ کوم ښځې چې ستاسو خوښه وي. وس که ستا زوی درته دا وایي چې فلان کې جنې زما خوښه د دې سره زما نکاح وکړه، که هغه جنې بدکرداره نه وه، بیا تا باندې لازم دی چې تا خپل زوی دغه نکاح دغه جنې سره وکړي. او که چېرته دا جنې بدکرداره وه، بیا در باندې دا لازم نه دی، بلکې تا خپل زوی دپاره یو بهترینه رشته به ګوري. او زمون په معاشره کې دا عمل نشته، بلکې زمون په معاشره کې کله هم یو هلک دا ووایي چې دغه فلان کې جنې زما خوښه د دې سره زه نکاح کول غواړم، دا په معاشره کې یو عار ګڼلی شي. او بیا خلک ضد وکړي هغه هلک ته هغه جنې نه ورکوي، ولې دوی په دغه جنې باندې مایل شوي دي. حالانکې قرآن حکم دا دی چې کومه جنې ستا خوښه وي هغې سره به نکاح کوي. نو په دغه نکاح کولو په ټیم باندې به مونږ دین ته به ګورو، دینداري ته به ګورو. درې مسلې شو. او بیا دغه آیت کې الله رب العزت چې فرمایي الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، او بیا الله رب العزت فرمای وحرم ذلك على المؤمنين. دین بیا مفسرین دا هم وایي چې دغه زنا کول دا بد عمل دا دومره سپک کار وي چې الله رب العزت دغه خلکو په باره کې دا فرمایي چې ای زناکاره ستا دومره حیثیت نشته چې ته یو پاک دامن ښځې سره نکاح وکړي، ستا دومره مقام او مرتبه وس پاتې نه ده، تا بد عمل وکړله چې ته اوس یو پاک دامن ښځې سره نکاح وکړي، بلکې ته به اوس د خپل ځان په شان د بدکرداره ښځې سره به ته نکاح کوي، او یا چې ته د الله رب العزت حکم ماتوي، ته زنا کوي، د الله رب العزت د قرآن دغه حکمونه پرېږدي، نو بیا ته داسې وکړه چې لاړ شه مشرک جنې سره ته نکاح وکړه چې هغه هم د قرآن حکمونه نه مني، هغه هم د الله احکامات نه مني، او ته هم زنا کوي، د الله حکمونه نه کوي، نو ستا دپاره دا دی چې ته لاړ شه هغې سره نکاح وکړه. یعنې دلته د دې سپکوالي ذکر کېږي. نو الله رب العزت د زنا هغه نحوست هم بیان فرمایي.
او بیا دغه آیت په باره کې نور روایت هم دی مسند احمد او سنن النسائی کی یو روایت ته او دغه روایت امام بغوی او امام عکرمه رحمه الله هم ذکر کوي چې عبد الله ابن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې محزول نامی یو خزوا هغه بد کردار و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو مسلمان دغه خزي سره نکاح کولو خواهش لرل او دی دا غوښتل چې دغه خزي سره ز نکاح وکړم دی راغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اجازه طلب کړله چې زه هغه خزي سره نکاح کوم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه منع کړله چې دی سره نکاح مکه او قران کې الله رب العزت فرمای او دغه آیت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته او فرمایل چې الزانیه چې دغه زناکار خزه سره د مسلمان نکاح نه کیږي نو دلته هم دغه مسله ثابته شولا چې کله یو هلک بد کردار جنې سره نکاح کول غواړي نو هغه مشرانو دا لازمی او ضروری دي چې دغه نکاح ونه کې څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه صحابي منع کړی دا او بیا یو بل واقعه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې شوی حضرت مدثر رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه جاهلیت کې یو بد کردار خزه وا چې هغه نوم عناق د دې دغه صحابي چې کله ایمان نو راوړې د ایمان راوړونه مخکې دغه صحابي دغه خزي سره تعلق دی دوه یو بل سره مینه محبت کول نو چې کله دغه صحابي حضرت مدثر رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان راوړو د ایمان راوړونه پس دی صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواته لاړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او فرمایل چې زاغه خزي سره نکاح کول غواړم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاموش شو بیا دغه صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې زه هغه خزي سره نکاح کول غواړم بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاموش شو دریم ځل چې دغه صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او فرمایل بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او فرمایل یا مدثر اے مدثر الزانی لا ينكح الا زانیه او مشرکه اے مدثر دغه زناکار سړی به د زناکار خزي سره نکاح کوي او یا به مشرک سره نکاح کوي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمای فلا تنكحها تور سره نکاح مکوه دغه خزه بد کردار ده د دې ځان وساته او بیا یا دغه آیت نه یو بل واقعیا چې کله دغه مهاجرینو د مکه مکرمه نه چې کله هجرت وکړه مدینه منوره ته نو دې کې بعض صحابه کرام هغه انتهایی زیات غریبانانو او هغه خاندان او قبیله هم په مدینه منوره کې موجود نو او په دې زمانه کې په هغه خار کې په مدینه منوره کې بعض خزي وي چې هغه په پیسو باندې خپل دغه جسم خرڅول او بد کردار خزي بوي نو بیا دغه صحابه کرام ډیر زیات غریبانانو او دغه زنانه په هغه زمانه کې په هغه کلی کې د ټولو مالدار خزي وي نو بعض دغه مهاجرینو دا اراده وکړه چې مونږ دغه خزو سره مونږ نکاح وکړو دی چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې مونږ دیو سره نکاح کوو نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دغه آیت نازل شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته او فرمایي چې دغه خزو سره تاسو نکاح نه کیږي دیو بد کردار دي او تاسو پاک دامن خلک دیو سره تاسو نکاح نه کیږي او بیا د دې درې واقعات او ردلو مقصد او خلاصه سوا یعنی دا درې واقعات مونږ بیان کو د دې مقصد سو د دې مقصد دا و چې مونږ دغه قران په دغه آیت باندې پوه شو او د قران په مقصد باندې مونږ پوه شو څنګه دسی چې الله رب العزت فرمایي الزانی لا ينكح دغه زناکار او بدکار سره نکاح بنه کوي الا زانیه مگر دغه بدکار خزي سره او مشرک او یا دغه مشرک خزي سره والزانیه هم دارنګ زناکار خز لا ينكحها دی بنکاح نه کوي یا دی سره بنکاح نه کوي الا زان او مشرک زناکار سره او مشرک وحرم ذلك على المؤمنين او حرام دی ذالک دغه په دغه مؤمنانو باندې وسکه یو کس دا وای چې دغه آیت نه خو مونږ ته دا معلومیږي چې یو خزه بد کردار وی او دې سره نکاح نشي کولای آیا په دې زمانه کې یو انسان یو بد کردار خزه سره نکاح وکي د دې دغه نکاح کیږي او کنه کیږي آیا دینه چې کم بچي
وشي دغه نسب به ثابتېږي او که نه ثابتېږي. آیا دیونه چې کله نکاح کېږي د دیو پرېږده ځه دینه به دغه نسب ثابتېږي او که نه به ثابتېږي. قرآن کې خو ظاهرتا موږ ته دا معلومیږي چې دوی سره به نکاح هم نه کېږي. وس د دې آیت باندې مونږ ځان پوهه کوو چې دا آیت مقصد او خلاصه سوا او د څه په باره کې نو بعضې مفسرین وایي چې په دې زمانه کې بهتره دا ده چې ته خپل بچو دپاره چېرته پاک دامنه ښځې سره نکاح وکړي او که چېرته بدکرداره ښځې سره چا نکاح وکړله نو د دې نکاح کېږي. خو بهتره دا ده چې یو انسان بل ښځې سره بدعملي وکړي د دې دواړه د یو بل سره نکاح وشي. او د دې آیت بیا مفسرین توجیحات بیانوي. یو دا چې دا آیت دا ممانعت او دا حراموالی دا عام نو بلکې دا د ام محزول واقع سره خاص و. دویم امام صالح فرمایي چې دا هغه مهاجرینو په باره کې او اهل صفو په باره کې دا عام نه دی. او حسن بصری رحم الله فرمایي چې دغه آیت نه مراد هغه خلق دي چې کم خلقو ته د زنا په سزا کې کوړې ورکول شوی وي او دینه پس د دیو نکاح نه کېږي مګر هغه خلقو سره هغه ښځو سره چې الله چې د زنا په بدل کې کوړې ورکول شي. او دلیل حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه یو روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو انسان ته په زنا باندې کوړې ورکړل شي چې کله یو انسان ته په زنا باندې کوړې ورکړي شي دی به هم خپل مثل سره دغه نکاح کوي. او یا امام کرخی رحم الله فرمایي چې دغه آیت مطلب دا دی چې یو بدکرداره سړی هغه دا نه خوښوي چې زما یو پاک دامن ښځې سره نکاح وشي ځکه چې هغه فحاش وي آزاد خیال وي او پاک دامنه ښځه داسې نه وي. لکه مثال په طور باندې داسې چې ویلی شي که چېرته دغه پاک دامن ښځې سره یو بدکرداره سړی نکاح وکړي د دې نکاح کېږي. لکه د دې مثال به څه شي؟ د دې مثال به دا شي چې لکه چې مونږ څنګه وایو چې دا نیک کار خو پرهیزګار خلک کوي نیک عملونه ټول پرهیزګار خلک کوي خو چې کله مونږ بل طرف ته وکړو نو دا نیک عمل یوازې پرهیزګار او متقي خلک نه کوي بلکې دغه فاسقان او فاجران او بدعمله خلک هم کله کله یو ښه کار کوي. هم دارنګې دغه نکاح ښه ښځو سره د دوی هم کېږي د امام ابو حنیفه رحم الله په نسبت باندې. او یا دین مراد امام بغوی رحم الله فرمایي چې دین مراد دا دی که چېرته یو انسان دین مراد جما کول دی یو ښځې سره بد عمل کول دی که یو انسان دغه عمل حلال وګڼي او دغه ښځې سره وکړي نو دا به مشرک وي. او که چېرته دغه عمل حلال ونه ګڼي او دا حرام وګڼي نو دغه انسان دا زانی دی او په دې دغه انسان دا ګناهګار دی او دې دپاره دغه عمل دا حرام دی. مراد دقه دی. او یا دغه آیت چې کوم مونږ ولوستله چې دوی سره نکاح نه کېږي دا یو د سورة النور بل آیت نمبر 32 سره دغه آیت منسوخ شوی دی چې هغه نکاح وکړي هغه خلق دغه آیت چې کوم مونږ ولوستله دا منسوخ شوی دی. دا تلاوت خو اوس جاري شته لیکن د دې دغه عمل دا اوس منسوخ دی. لکه پرون مونږ ویل چې بعض آیتونه داسې وي چې هغې تلاوت کېږي خو عمل د هغوی منسوخ وي. او یو بل واقعه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور کې یو کس راغی نو هغې داسې خبر نشو کولی خوله یې نشو کولاولی نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې ای عمره دا کس ځان سره جدا که او دینه د معاملې تپوس وکړه چې د څه ویل غواړي. چې عمر رضی الله تعالی عنه هغه کس جدا کړله هغې نه تپوس وکړل نو هغه کس ووی چې زمونږ کور ته یو میلمه راغلی چې کله هغه میلمه زمون کور ته راغی او نو د شپې ټیم کې هغه میلمه زما لور سره مطلب ملوث شو بدعملي کې ما ولیدله نو عمر رضی الله تعالی عنه پس په هغه باندې مقدمه جاري شوله بیا هغې ته سزا ورکړل شوله بیا هغه ښځه او هغه جنې هغې د یو بل سره نکاح وتړلی شو او بیا هغه یو سال دپاره د هغه کلي نه وشړلی شو. دا زمونږ نننی درس تفصیل وس زمونږ د نننی درس تفصیلي د دې دومره تفصیل خلاصه سوه خلاصه صرف 3 یا 4 خبرې. یو خو دا چې دغه نکاح کولو په وخت کې تاسو به خپل اولاد دپاره دینداره ښځو سره به نکاح کوي. دویمه مسله چې کله ستا
بچی درته وایي چې فلان کې جنې سره زه نکاح کومه در باندې لازم دی چې حق جنې سره ته نکاح وکړي که هغه بد کرداره نه وي او که بد کرداره وي بیا به ته هغه سره نکاح نه کوي که ستا زوی نکاح وکړله هغې سره بیا په دې کې ته هم مجرمي دوه مسلې شو دریمه مسله دا ده که چېرته دوه مسلمانان دغه شان د ناجایز تعلقاتو کې مبتلا وه یو هلک بل جنې سره رابطه وه یا یو بل سره تعلق و نو بهتر دا نه ده بهتره طریقه دا ده چې د دې دواړو یو بل سره نکاح وکړي نه کې د دواړو یو بل نه جدا کړلی شي چې سبا له بیا که دا دواړه وتښتي نو بیا شرم به هم جوړ شي دشمني به هم جوړه شي نو اول خو دا ده چې خپل اولادو تربیت اسلامي وکړي چې دغه شان د ناجایز کار کې مبتلا نه شي او که چېرته دغه شان د ناجایز کار کې مبتلا شوله بیا بهتره دا ده چې د دوی یو بل سره نکاح وکړلی شي دا زموږ د نننی درس مقصد او خلاصه وه ان شاء الله امید لرم چې په دې باندې به مونږ پوه شوي الله رب العزت دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي آمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا الله پاک مونږ ته د قرآن مجید زده کولو توفیق راکړي یا الله پاک د قرآن مجید باندې د عمل کولو توفیق راکړي یا الله پاک څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام د حق بیانې کوله او صحابه کرام په هغه باندې عمل کوله هغه شان دې مونږ ته حق بیانولو او بیا په هغه باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله پاک زمونږ زړونو دغه پردې کولاو کې چې مونږ حق وپېژنو یا الله پاک چې څومره مریضان ټولو ته شفا ورکړي یا الله پاک چې څومره بیماران ټولو ته شفا ورکړي یا الله پاک حاضر مجلس کې چې څومره مسلمانانو څه مشکلات دی هغه ختم کړي چې څه حاجات دی هغه پوره کړي یا الله پاک مونږ د نبی علیه الصلاة والسلام دیدار په دغه رمضان المبارک کې نصیب کړي یا الله پاک مونږ ته نبی علیه الصلاة والسلام دیدار نصیب کړي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدرته العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه